السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هر چرته چې الله مو ښاد آباد او خوشحاله لره، الله مو د غمونو، تکلیفونو، پریشانو، مصیبتونو او آفتونو نه وساتلی کا، او الله جل شانه مو د زړه ټول مرادونه هغه پوره کا. زمونږه په دې معاشره کې بعضې خلک داسې دي چې د هغې اولاد نه کیږي. هغې د اولاد د حاصلولو دپاره، د اولاد د کېدو دپاره مختلف قسمه کوششونه کوي، مختلف قسمه ستړی کوي، خپل ځان ستړی کوي، خپل مال لګوي او مختلف قسمه علاجونه کوي. د ډاکټرانو نه علاجونه کوي، د حکیمانو نه علاجونه کوي، مختلف قسمه وظیفې کوي، مختلف قسمه فریضونه کوي، خو بیا هم هغې ته الله جل شانه د اولاد په شان دغه عظیم نعمت نه ورکړی. نو که چېرې تاسو ویډیو کتونکو کې څوک هم د اولاد حاصلول غواړي او د اولاد په شان دغه لوی نعمت د حاصلول غواړي، نو د دغه مقصد د حصول دپاره نن ما تاسو ته راوړې ده ډېره ښکلې، ډېره مجربه او ډېره اسانه وظیفه. ډېره اسانه او ډېره ښکلې او ډېره مجربه وظیفه مې تاسو له راوړې ده. وظیفه دا ده چې کوم سړی وایي چې الله جل شانه ماته نارینه اولاد راکړي، الله جل شانه ماته اولاد راکړي او نارینه اولاد ماته الله جل شانه راکړي، نو د هغې دپاره دی دغه انسان کوم چې دا اولاد خواهشمند دی، که زنانه دی که نارینه ده، هغه دی دا لفظ د الله جل شانه، دا لفظ دا د روزانه وی الخالقو، د الله جل شانه دا صفتی نوم الخالقو، دا د روزانه زر پیری وی. د الله جل شانه دا صفتی نوم الخالقو، دا د روزانه زر پیری وی. انشاءالله د دې په ویلو سره به الله جل شانه دغه انسان ته نارینه اولاد ورکړي. الله جل شانه به اولاد هم ورکړي او په اولاد کې به د الله جل شانه نارینه اولاد ورکړي. وظیفه ځان سره یاد ساتئ، د الله جل شانه دا صفتی نوم الخالقو، دا روزانه زر پیری ویل دي. امید دی چې په دې وظیفه باندې به تاسو پوه شوي یې، او که چېرې پوه شوي نه یې نو په دغه ویډیو کې زما د وټساپ نمبر موجود دی، په هغې زما سره رابطه کولی شئ. تر بلې ویډیو پورې ما له اجازت راکړئ. الله مو ښاد آباد او خوشحاله لره. السلام علیکم ورحمت الله.